على عباده الذين اصطفى أما بعد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم. مرا در منزلی جانان چه امن و عیش شو هر دم جرس فریاد میں داند کہ بربندید محمل ها. مسلمانان ورونو مرگ یو امر تکوینی دے او مسلم دے کسو کی منی مرگ برازی ډیر خلک نه مني مرگ برازي. مرگ یو اٹل فیصله ده. اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. خو زه خوشاله په دې دی مرگ لو مرگ شته دی. یوازې مونږ نه مړېږو دا مرگ به مړېږي. حدیث شریف کې راځي اعراف قلعه باندې به ودرئ جنتیانو ته وایي ګورئ ورته دوزخیانو ته وایي ګورئ ورته نو حلال به یې کي د ګډ برک په شکل. جنتیان به انتهایی خوشحاله شي او دوزخیان به انتهایی خفه شي جاړي به چې وایي بیا مرګ نشته دی. ورونو مونږ به مړېږو دا دنیا به ختمېږي او تلو والی روان یو. نو مرګ یو داسې د الله تعالی د جانب نه د مؤمن د پاره رحمت دی. یو رحمت دی راحت دی خوشحالي ده. دغه مرګ دی دغه مرګ د کافر د پاره د خدای قهر او غضب لعنت دی. د کافر د پاره هغه وګرځي مؤمن د پاره ځکه دی مؤمن له دا ګرځي شي د تصدیق دی د اقرار دی دغه باندې ژوند تیری چې لا اله الا الله محمد رسول الله. نو الله دې زمونږ استاسو د ټولو استقامت نصیب کړي. خو صرف خفه په دې یو چې دا مشران رانځي د دې مشرانو د وجې نه الله تعالی ډېر آفتونه دفع کوي. د دې دعاګانې هغه قبلېږي او موږ بې اثرې پاتې کېږو. و الله تعالی دې تاسو موږ له استقامت راکړي. محترم صاحب رحمت الله علیه لاړ دی لاړل موږ هم ورپسې روان یو. قاسم صاحب ته علماو ته تاسو ته دعاګانې کوو الله دې ستاسو عمر کې برکت واچوي او موږ نه دې الله تعالی د دین طاقت را راکړي د دین خدمت د ذکر اذکار چې اخرت آباد شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو د خپل مړو محافل ذکر کوئ. ورې زمونږ د اکابرو ته حال باندې دی دا دین او دی خلقو ته اولیاء الله و بزرگان. خدای دې موږ د مشرانو په نقش قدم ثابت قدم ساتي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد کوي هوښیار سړی څوک دی. نو نن زمانه کې هوښیار هغه چې ډېر دروغ وایي نړکپي پوه شوې. رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي هوښیار سړی هغه دی الکیس من دانا نفسه وعمل لما بعد الموت. هوښیار عاقل زیرک هغه سړی دی چې د ځان سره حساب وکړه اوس او عملو کې د هغه ژوند دپاره چې سبا را روان دی چې اخرت دی قبر دی هغې دپاره عملو کې دا هوښیار سړی دی. او کمقل کم یو دی چې په خواهشاتو په تمنا او په خواهشاتو ژوند تیری. خدای دې مونږه تاسو له د عاقلانو توفیق راکړي
چې موږ لږ ځان سره حساب وکړو چې موږ د الله ذکر عبادت ډېر وکړو او که بربادې خبرې هم ډېر وکړې. یو بزرګ وایي حساب کار خود امروز کن کې فرصت هست. حساب د کار ځان سره اوس وکړه چې تا ته فرصت دی، ژوند دی خدای درکړی دی. که خیر شر بنگر تا چې هست حاصل تو، چې خیر دی راوځي که شر دی راوځي، اوس ځان سره د رضی حساب وکړه، د ژوند حساب وکړه. بیا وایي اگر به نقد نگویی توانگری خوش باش، که ستا عمل کې نیکی عباداتی ذکر ذکاری خوش باش، خوشحاله اوسه، زه مزه کوه. ورد بغیر بدینه سوای برد لیتو. او که ستا په عمل نامه کې ګناهونه، گپ شپی، فربادی، افسوس دې پتا باندې. نو موږ له الله وخت راکړی دی ورونو. یو ورځ دومره قیمتي ورځ ده، یو ورځ قیمت نه معلومیږي ښه، چې یو قیمت یې درته ووایم. خو زمونږ تاسو د الله توفیق راکړي چې زمونږ ستاسو د دې مشرانو دا مرګ زمونږ دپاره لوی عبرت دی، لوی نصیحت دی. امام شافعي رحمت الله علیه وایي مرګ ته چپ واعظ وایي. چپ وعظ دا دی چې غږ نه کوي او د سړي په زړه باندې اثر کوي. اوس په زړونو کې داسې توروالی راغلی دی چې هغې باندې اثر نه کېږي. ټول تبخي دي، په تبخي باندې اثر نه کېږي. الله دې مونږ تاسو له توفیق راکړي. الله مؤمنانو ته یو بشارت ورکوي. ان الذين قالوا ربنا الله، کسان چې دی وایي رب زمونږ الله دی، ثم استقاموا، بیا دې قایمي کلکې په دې عقیده باندې. عقیده کلک دا ده چې شرک نه کوي د الله تعالی سره. ابو بکر صدیق وایي چې شرک نه کوي د الله تعالی سره. حضرت عمر وایي چې امر بالمعروف کوي، نهي عن المنکر کوي. او حضرت علی کرم الله وجهه وایي چې جهاد کوي، د حق خبره کوي، حق کار کوي، د حق باندې ولاړی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، بیا دې کلک ولاړی پای کلک. نو دې کلکی په اسلام دین باندې نو فائدہ یې څه ده؟ ثم استقاموا، بیا دې قائم. الله دې موږ له استقامت راکړي. نبراس یو کتاب دی هغه لیکلي دي زر کرامات دې نه ښکاره کېږي، او استقامت دې په دین باندې الله زموږ نصیب کړي. زر کرامات دې نه ښکاره کېږي، استقامت په دین دا لوی کرامت دی. ثم استقاموا، رسول پاک ته الله وایي فاستقم کما امرت، کلک اوسه لکه چې تا ته امر شوی دی. رسول پاک به وایي شیبتنی هود و اخواتها، بوډا کمال صورت هود چې صورت هود کې ورته وایي کلک اوسه. اخواتو کا چې کومو کې فاستقم راغلی دی. الله مونږ ته وایي کسان چې هغوی قالوا ربنا الله ثم استقاموا، یا دی کلک ولاړي په دې عقیده. تتنزل عليهم الملائکة، نازلیږي په دوی باندې ملائکې په وخت د مرګ کې. ولا ملک راشي څه وایي ورته؟ الله تخافوا، خفه کېږه ما، ولا تحزنوا، غم مه کوه مخکې. الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون، زیر واخلي په جنت هغه چې تاسو سره وعده کړې شوې ده. زیر ولا دلته ورکړي په دې مرګ کې خانه زنکدن کې، ولا زیر ورکړي ښه مؤمنانو له الله ذکر. بیا ملک پریدي نه، ملک ورته وایي نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، موږ دې ملګري یو په دنیا کې، وفي الآخرة، او په آخرت کې. دنیا کې هم دا بشارت ورکوي زنکدن کې، او چې د قبر نه پاسي نو بیا ولا بشارت ورکوي. نحن اولیاؤکم، موږ ستاسو ملګري یو په دنیا کې او په آخرت کې. د څه د وجې نه دا دومره ملګرتیا، مؤمن له دا دومره عزت، دا دومره برکت ولا ورکوي؟ د استقامت د وجې نه. دی کلک په دین باندې ولاړ دی، کلک مؤمن دی. الله تعالی دې موږ تاسو کلک مؤمنان کړي.
اوس هغه زمانه درونو ما به وی دا به کله راځي چې سار به سړی مسلمان وي ماښام به کافر وي سار مسلمانو ماښام دین سره ټوکې کولې دین ته مذهب ته اسلام ته کنځل کول کافر شو دین مذهب اسلام ته کنځلو کې کافر شو او مجلس د اکثر پکې تاسو بهترین خلق ناس دی یو مسله کوم زه خلکو ته د امیانو ته کله کله مسله کوم ځکه زه په دې زناورو باندې ډېر خفه کېږم ډېر پې خفه کېږم او دا غټ زناور دي خفه کېږم پې ځکه چې دی کنځل کوي علما ناس دي مفتیان به یي چې چا په جمع علماو ته کنځل وکړل نو دا سړی کافر شو ښځه پې طلاقه ده نو زه دې خلکو ته وایم ما ته کنځل کوي ما بخلي دي درته ما ته یوازې کنځل کوي ټول پاکستان په علما مه یادوي په علماو کې امام صاحب راغی ابوبکر راغی عمر راغی علي راغی په دې کې تمام اولیاء راغلل کافر کېږي ځکه دا خو زمونږ پیشواګان دي او ته نن هغوی ته داسې نسبت او کنځل کې نو کافر شوي یصبح مؤمنا ویمسي کافرا سار به مسلمانی ماښام به کافر وي خدای دې دا نوې طبقه دا نوجوانان د دې بلا نه وساتي موږ پې خفه کېږو سړیه د جنت کې خو موږ یوازې خوشحاله یو خو چې تاسو را سره یې ډېر به خوشحاله یو تاسو نه خو موږ دنیا کې تنګ یو سړیه نو آخرت کې به درنه خود تنګ یو خو موږ وایو د خیر دی دې مرا سره یې لتې متې به وایي چکرې به لګوي خدای دې موږ تاسو له استقامت د الله او زمونږ استقامت به الله تعالی نصیب کوي په دوه څیزونو باندې بی عنایاتي حق و خاصان حق یو د الله فضل چې په چا وشي دی کلک وي او بی د مجلس د صلحاونه بی عنایاتي حق و خاصان حق در ملک باشد سیاح استشوره بی د الله د فضل نه د مجلس د صلحاونه که ته ملک عمل نامه به د ګناه نه ډکه شي الله دې موږ د علماو سره د صلحاو سره لونو دا خو شپېته اتیا کاله ژوند دی دا خو ګپ دی سړیه دا د الله په دین کې تیر کړي په دې یو قسم مزې دي داسې مزې چې تاسو یقین وکړئ کله کله تنګ شم نو بیا الله تعالی په لکل راله ښه دی دې ځای دلته څه نیم ژوند ګرمای کې تېر شه نیم به ګرمای کې سړځای کې تېر شه خلک خوشحاله نه شو یو وایي دې په راشه بل وایي دې په راشه موږ د خلکو نه تنګ شو خدای ته موږ نه یو برابر خانه نو خدای ملا نوې صالح صنم یو غاړې ته نه شو خو بیا الله تعالی ته زموږ په اراده عالمې په نیت عالمې که زموږ ملاوېدلي تللي یا وینایي څه دپاره یې کوو الله تعالی عالم د په هر څه باندې الله دې موږ ته هم په دغه بښنه وکړي او الله دې زموږ استاسو دا مرحومه د مشرانو نمونه وه الله تعالی دې په قبر باندې کروڑونه رحمتونه نازل کړي او قسم صاحب دې الله لوی صبر عظم الاجر بعذر المصیبه ورکي الله تعالی دې لوی اجر ورکي او الله تعالی دې محتمم